د کم خبر خوشحالی د اسلام په نوم آزاد شوی وطن کې د مسلمان د مال د جان د عزت او ابرو هیڅ قدر نشته. قسم په خدای د زړه نه وینې وساتي چې موږ هم بیا د خوشحالۍ لایق یو. د هغې کورونو نه تپوس وکړه چې په هغې به د اختر ورځ څنګه تېرېږي، چې د چا چې کوم دی پلار، د چا بچې، د چا رور د افغان د بارډر سره د تورخم په واقعه کې چې کوم دی غر لاندې را پرېوتی دی او د هغې د لاندې مال بردار ګاډي کنټینر شل پنځه د هغې د ملبې د لاندې دي، د چا پکې رور لاندې ګیر دی، د چا پکې بچې لاندې ګیر دی، او د بې حسۍ او د بې وسۍ او د بې ضمیرۍ او د بې غیرتۍ دا حالت دی چې داسې ملک چې طبي طاقت دی، داسې ملک چې هر څه ورسره ډېر دي، یو کرایل نشته چې هغه په ټایم باندې لاړ شي. ما ته هغه ورځ چې کوم دی د هغې خپل لنډې کوتل ذمه دار یو میسج راولېږه او په هغې کې چې کوم دی د هغه ځای مقامي یو کس دا خبره کړې ده، وایي چې یو زوی خپل پلار ته کال کوي چې بابا زه د ملبې د لاندې ګیر یم، موبایل دی را سره کار کوي، څه چل وکړه فوراً او زه بالکل ټیک ټاک یم، ما د دې ځای نه بهر کا. پلار غریب بهر چې کوم دی په ځان باندې راایستي دي، روژه باندې نه پوهېږي، خوراک حرام دی چې څوک به داسې راشي چې زما بچې به د دې ملبې نه راوباسي. دلته صرف د فوټو سیشن دپاره، د تصویر او د ویډیو دپاره چې کله گورنر دي کله بل ذمه دار دي، ستا کار څه دی؟ ته لاړ شه د ټولو نه اول په لومړنۍ مرحله کې هلته کې فوراً کاروایي شروع کړه. کرایمونه د خپل ملک ټول اسباب او وسایل د یو انسان د هغه چې کوم دی د بچېدو دپاره ولګوه. په ایمان درته وایم چې په کروڑونو پاکستانه، په اربونو پاکستانه د مسلمان د یو نوک نمزاره قربان شه. د مسلمان د وجود د عزت ابرو خو یو قدر دی او افسوس دا دی چې نن دلته کې ستا کرینونه په ټایم باندې نشي تللی. دا لومړنۍ واقعه نه ده. مری کې خلک په واورو کې ګیر شو، لسو منټو نه د هلیکاپټر مزل و 10 غنټې وشوې، هغې چا بهر نه کړل، 19 مسلمانان په هغې کې وفات شو. دومره چې کوم دی دلته د مسلمان تپوس قدرې نشته، نو په هغې باندې به د اختر څه حالت وي چې دومره چې کوم دی ستا یو عزیز دن نه ګیر دی او کېدی شي داسې چې دا بچ شي، خو ستا انتظامیه ستا پارټیانې هغې لګیا دي په خپلو کې اړم دي. زه وایم که دا د جرنیل زوی هغه ورځې د پنجاب د یو علاقې ډي سي وه، زنانه وه د هغې پیشو ورکه شوې وه، 3 ورځو نه ټوله عمله په پیشو پسې چې کوم دی ګرځېده چې پیشو به چېرته وي، اما بیا د هغې لپاره انعام مقرر شوی و. ستا د پیشو قدر شته، زما د انسان قدر نشته، زما د پلار قدر نشته، زما د رور قدر نشته. ته په خپله پیشو پسې ګرځې، انعامونه مقررې او دلته یو ګاډي نشي تللی چې فوراً هلته کار شروع کړي. که دا ستا د وزیر اعظم چې دلته کې کې به چېرته صحیح سړی ګیر شو، لږ عهدهدار ډایرکټ به ورپسې چې کوم دی هلیکاپټر لاړ، 15 منټه کې دننه به یې ریسک یې وکړ. دلته کې 3 ورځو نه خلک د ملګو د لاندې پراته دي، تپوس کول والا هم څوک نشته. ستا د ټول ملک معیشت هم په دغې طرف باندې روان و. تا خو څو کاله په دغې باندې د خپلو چې کوم دی مسلمانانو د وینو پیسې خوړلې دي، ستا خو مزید په دې باندې د جزیرې اخیستې دي، ستا خو چې کوم دی په دې باندې ځان له دنیا آباده کړې ده. نو د هغې غریب ډرایور هېڅ حیثیت هم نه و، د هغې غریب ډرایور چې هغه لاندې ګیر دی هغه بچ کېدی شي، د هغه هېڅ حیثیت نشته، هغه د دې ملک ماسم نه دی. ووایه ورته چې ځه چېرته انډیا ته لاړ شه، ځه چېرته افغانستان ته لاړ شه. څومره د افسوس خبره ده. ګاونډي ملک ورته وایي کلاو کې راته چې مونږ دله فوراً کرایمونه راواستو، ځکه چې هغه د مسلمان په غم باندې غمجن دی. هلته یو ماشوم بچی حیدر د زابل په ښار کې کوهي ته پرېوتی و، ټول افغانستان ورسره مغموم او ما لیدلي دي، ما د ویډیوګانې کتلي دي او ټول افغانستان کې دعاګانې شروع وې چې زموږ یو ماشوم بچی کوهي ته پرېوتی دی، دعا وکړئ چې الله په خیر باندې راوباسي. او بیا د افغانستان د ټولو نه نازولی وزیر، د ټولو نه نیازبین وزیر د ملا محمد عمر مجاهد رحمت الله تعالی علیه نیازبین بچی، د هغه نښه مولوي یعقوب چې کوم دی هلته کې شپې هم تېروي په هغه یخنۍ کې، ورځ هم تېروي، وزیران هم ورسره ناستې دي، ته د هغه خپو خاورو ته هم نشې رسېدلی. ستا غوندې په کروڑونو راشي، والله هغه د اسلام دپاره ولاړ دی، هغه د اسلام بچی دی، ستا به څه عزت دي؟
مگر هغه هلته کې ناسته دی، هغه د هغې بچي دپاره اوښکې تویوي، او چې کله هغه بچی هغه د الله فیصلې وي دوی خپل وس طاقت وکړ او هغه چې کوم دی کله روغ راونوته یعنې ژوندی او مړ راووته، نو هغه مونږ کتلی دی چې د هغه د سترګو نه بیا اوښکې روانې وې چې ما د قوم دا بچی ولې بچ نه کړی شو، ما ولې بچ نه کړی شو. قسم په ذات د خدای د عمر فاروق سے دور راتازه کېږي. نن دلته کې چې کوم دی په شلګاو خلک بند پراته دي، د هغې غټ خبر په میډیا کې نشته. میډیا کې دا خبر دی چې عدالت دا چلو کو، اپوزیشن دا چلو کو، الیکشن به په دې ورځ باندې وي، همدارنګه چې کوم دی کاغذونه نن جمع کړي بیا سبا جمع کړي، دا ټوله لوبه روانه ده. تاسو خو په خپلو ګنځونو کې مبتلا یې، تاسو څه غم دی صرف چې کوم دی په خپل منځ کې دښمنۍ دي، که پی ډي ایم دی او که تحریک انصاف دی، دښمنۍ خو خپل منځ کې دي. د غریب خلاف پټول یو یې، د اسلام خلاف پټول یو یې. تاسو څه غم د غریب کړی دی، په کوم ځای کې تاسو دا غم کړی دی؟ قدردانو په داسې حالت کې چې د اختر په خوشحالۍ کې یو کس ډزې کوي، نو دې د لږ د خپل ضمیر د خپل ځان ته وګوري چې آخر ما له خو پکار دا ده چې زه الله ته رجوع کړم چې خدایه ما نور د دې ګندونو نه بهر کړه، خدایه ما نور د دې حالاتو نه بهر کړه چې کوم حکومتونو کې نه زما د مال عزت شته، حفاظت شته، نه د جان شته، نه د ابرو شته، نو په هغې کې چې کوم دی زه صحیح په داسې حالت کې روان یم. الله کریم جل جلاله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. قدردانو نن په دې اخرت جمعه باندې هر یو انسان دا ځان سره عهد وکړي چې د دې بې حس او بې ضمیرو نه به نور به خپل ځان راوباسي، چې څوک زما د بچو غم نه کوي، څوک زما چې کوم دی څه کوي، څوک زما په غم کې مغموم نه دی، چا سره زما د رزق غم نشته، چا سره زما د بچو غم نشته، چا سره زما د کور غم نشته، چا سره زما د خوشحالۍ غم نشته، هغه په خپل ذات کې لګیا دی او په هغې کې ډوب دی. نو د داسې خلکو نه به زه نور چې کوم دی څه کومه، د هغې نه به زه خپل ځان راغونډومه. او زه وایم دا طاقت مونږ سره شته، که مونږ پرې ځان راغونډ کړو په ایمان درته وایم چې دوی زمونږ په دې خپو کې راشي وکړي، دا چې دې ځای ته بیا راشي او د وټ دپاره ګرځي راګرځي او بیا ستا دپاره چې کوم دی کله 10,000 روپۍ په هغه شپه درکوي او کله 15,000 درکوي. زه دغې خلکو ته وایم چې اوس دا حالت په خپل ذهن کې ځان سره کېدی چې په دې 10,000 باندې تا خپل ځان خرڅوي، نو نن دا حالت دی که دا د اسلام په غم غمجن د غریبو په درد باندې دردمندو خلکو له د دې ملک واګې ورکړې وې، نن به هغوی چې کوم دی ستا په غم باندې غمجن وي. زمونږ په لاس کې بغیر د فریاده نور څه دي؟ ما ته پرون ملګرو وی راشه وی دوره وکړه د دې لنډې کوتل، زه د کس ته لا نه ړم، زما لاس کې اسباب نشته، زه چې هلته لاړ شم ما خپلو نورو ذمه دارانو ته وی تاسو لاړ شئ غمرازي ورسره وکړئ، ما زما نه نه کېږي ځکه زما سره لاس دی څه شته دی نه چې زه تاسو له زر زر کرینونه راولم، هلیکاپټر یې راولم، پارلماني قوت نشته چې قومي اسمبلۍ کې دله اواز پورته کړم. ما ته ځان بدې ښکاري چې صرف تماشا وکړم، زه کتلی نه شم دغې خلکو ته چې کوم فریاد به ما ته مخامخ کوي او دی بیا مدد نه شم کولی. خو دا یو ځای د فریاد خو مشته دی، یو ځای د فریاد خو مشته چې کله هر ځای نه بنده نا امیده شي، نو یو ځای د فریاد شته چې شین ګنبد نه جلوګر شاه محمد رسول الله، د اسلام په حال خبر شاه محمد رسول الله، او هغه ستا په وینو تاند د اسلام ګلشن وچیږي، ستا د باغ ونې پرې کېږي، دیوالونه یې راغورځېږي په دعا د رب په در شاه محمد رسول الله، او شین ګنبد نه جلوګر شاه محمد رسول الله، او د اسلام نه رستو کېږي، د اسلام دعوتداران چې اسلام پرې بدنامېږي هغه کار کړي جاهلان، اوس د دین د بدخوا سرشاه محمد رسول الله، او شین ګنبد نه جلوګر شاه محمد رسول الله، او نورانی مخرانو ماکا چې د غم دوران پشاشي، نورانی مخرانو ماکا چې د غم دوران پشاشي، او دا د غم شپه مو سبا کا، دا د غم شپه مو سبا کا، دا کار کله به لتاشي، او رانما لکه د انور شاه محمد رسول الله، شین ګنبد نه جلوګر شاه محمد رسول الله، او محمد امین فقیره ډېر زخمي د زړه په سر شوې، محمد امین فقیره ډېر زخمي د زړه په سر شوې، د اسلام په غم دلګیره څومره ناقرار مستر شوې، مسیحا ستا د پرهر شاه محمد رسول الله، او شین ګنبد نه جلوګر شاه
محمد رسول الله اللہ کریم دے امت مسلمہ په حال باندې رحم وکړي الله دې مونږه د دې ظلم او بربریت نه د دې غندونو نه او د دغه به حساب را بهر کی او دې وطن دې الله د اسلام خیسته او پرقیدون کې نظام ورکی